بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. صدق الله العظيم. نن عقیدو کې د شفاعت عقیده او د شفاعت متعلق دوه قسم عقیدې دي. یو د اهل سنت والجماعت عقیده دا غیته حق عقیده شفاعت ویل کیږي، او یو د اهل باطلو د شفاعت عقیده دا غیته باطل عقیده شفاعت ویل کیږي. خو اول د شفاعت معنا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم لیکي شفع د دې لفظ بنیادی معنا ده یو سیز د بل سیز سره ملاوول. د شفاعت معنا دا ده چې د بل سره دغه د مدد د پاره یا دغه د خبره غستو د پاره ملاویدل. اوس دا معنا په آخرت کې چې کوم شفاعت وی دغه بڅ حیثیت وی، دا معنا په گواهی کې هم موجوده ده، په دعا کې هم موجوده ده، په سفارش کې هم دا معنا موجوده ده. ځکه دعا کې دا معنا ځکه ده چې کله څوک دی الله یو ولی ته ورشي، بزرگ ته ورشي او هغه ته وي زما دا ضرورت دی ما ته دعا وکا، یا ما ته دعا وکا چې خدای زوی راکړي، ما ته دعا وکا خدای وعده راکړي، یا ملازمت راکړي، نو هغه بزرگ د دې سړی سره د مدد د پاره د سره ودرېږي. نو دا معنا په دعا کې هم ده، گواهی کې هم ده. یو سړی باندې الزام دی، هغه تانه ته ورسېد یا جج ته پیش شو او دوه کسان گواهان ورشي، هغه گواهی ورکي چې قاضي صاحب یا جج صاحب یا تانیدار صاحب دا کس مجرم نه دی، موږ د په حق کې گواہی ورکو، د باندې د الزام د دروغ دی. نو دې کسانو داغه د مدد د پر داغه سره ودرېدل. دغه رنګ سفارش کې دا خبره ده. د اهل سنت والجماعت چې کوم د شفاعت عقیده د هغه درې اصل دي، د هغه تحت به په آخرت کې سفارش کیږي، هغه درې اصول او بیانېږي. خدای نه مخکې باطل عقیده شفاعت دا د مشرکین او يهود او نصارا او دغه د شفاعت عقیده و. حضرت مفتی صاحب لګي مشرکین يهود او نصارا او ډیر قومونه دغه د عقیده و او دا چې د چا متعلق دغه ګمانو چې دا به زمونږه شفاعوي شفاعت بکوي، نو د الله په نسبت دی هغه وی چې دو ته د ناز او د اختیار مقام حاصل دی، لوی مقام ته حاصل دی، او دوی کله نه غواړي بیا هم دوی منګه د الله تعالی د عذاب نه بچ کول شي او جنت ته بوتلی شي، او الله ته دوی د الله په مخ کې خپل خبره چې کوم دنو هغه اصرار سره پیش کول شي، او الله ته د دوی ناز داسې محبوب دی او مطلوب دی چې به هر حال هغه د دوی خبره مانی او د دوی سفارش قبلوي. په دې وجه باندې هغه د دوی دغه باطل خلکو د چا متعلق بچ هغه عقیده وا، نو نظر او نیاز به پاغو چړاول او دغه پرستش به کو، یا کم سے کم ګناه باندې ګناه به زکه کوله چې هغه به چې په آخرت کې زمونږه سفارشي موجود دي. د باطل عقیده شفاعت درې خرابې دي حضرت مفتی صاحب لیکلي دي. اوله دا چې هغه الله تعالی پرې خوست او د مخلوق بندگی اختیار کړه. اصل مقصد هغه خدا پرستی ده او دا خلک په مخلوق پرستی کې مبتلا شو. دوی وی چې موږ به دا د چا متعلق چې عقیده موږ به ډیر راضی کوو، کاغه ژوند دی او کاغه په قبر کې پروت نو قبر نه طوافونه کوي، موږ به ډیر خوشاله او هغه به الله موږ نه خوشاله کی. دویمه خبره ده چې دا خلک د ګناهونو نه بے خوف شو او په ګناهونو باندې بالکل
بهادر شو او د دې عقیدې په بنیاد باندې لوی لوی جرایم وکړل ځکه چې دوی چاس خلاصون کېشته. درېمه خرابي د دغه عقیدې چې د آخرت او د الله په مخ کې د جواب ورکول نه بالکل بے خوفه شو او د دنیا ژوند اختیار کو په دغه کې ورک شو او دغه رنګ هغه د دنیا او د آخرت چې نو سکون هغه برباد کړ. نو به هر حال د آخرت فکر د آخرت عقیده دا امهات العقاید کې د آخرت عقیده ده د بالکل دین هغه به خوف شو د الله مخ کې جواب ورکول ودریدل د خپل ژوند حساب ورکول دینه بالکل هغه به خوف شو. نو د دې په وجه باندې هغه دنیا اختیار کړه. دا درې لوی لوی خرابې دي د باطل عقیده شفاعت. د حق عقیده شفاعت دا غي درې اصل دي په آخرت کې چې کوم شفاعت او سفارش بکیږي هغه درې اصل دي او دا اقدري اصول التحد بکیږي. اول اصل دا دی چې شفاعت او سفارش به صرف هغه سره کوي چاته چې الله تعالی اجازه ورکړي. چاته دا جرأت او اختیار قطعا حاصل نه دی چې هغه خپل را مخ کې شو د الله په مخ کې د سفارش ته پر خلق کولاو کی. دویم دا سفارش بم صرف د هغه سړي متعلق کیږي چې چا متعلق الله تعالی حکم کړی وي اجازه ته کړی وي. دریم په سفارش کې هغه خبره کوي چې هغه به حق وي درست به وي. په سفارش کې د باطل نه حق جوړول د حق نه باطل جوړول دا نشي کېدی. بلکې کم سړی چې د څومره د سفارش او د شفاعت حقدار وي هغه متعلق بچنه دغه سفارش کیږي. دا درې واړه اصل د په قران کې بیان شوی دي. د اول اصل باره کې الله تعالی فرمایي له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. دی هغه چې څه په اسمانونو کې او څه په ځمکه کې دي څوک د چې د الله تعالی په حضور کې دغه د اجازه نه بغیر سفارش وکي هغه پویږي چې څه د دوی مخې ته دی او څه د روسته دی او دغه په علم کې دوی د هیڅ شی احاطه نشي کولای مګر څومره چې الله تعالی وغواړي. د شفاعت عقیده چې بیان شوی نو هغه کې الله تعالی په زینو کې دا هم بیان بعض زینو کې دا بیان کړی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. الله تعالی د انسان مخ کې ورستو حالات باندې هغه با خبره ده او انسان د الله تعالی د علم کې مم ذره برابر احاطه نشي کولای مګر څومره چې الله غواړي الله تعالی کوم علم خلکو تور کوي بلا خبره ده. نو بهرحال مخ کې ورستو ټول هر څه د الله تعالی په علم کې دي. لہذا الله تعالی چې چاته اجازه ورکړي صرف هغه به سفارش کوي او داغه د اجازه نه بغیر هیڅ څوک سفارش نشي کولای. د دویم اصل متعلق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. او غوی دا وی چې رحمان اولاد جوړ کړي دي هغه د دې خبرو نه پاک دي بلکې دا د الله تعالی معزز بندگان دي. اوغه د الله تعالی نه مخکې څه خبره نشي کولای اوغه صرف د الله تعالی د حکم په انتظار کوي بس الله تعالی د حکم تعمیل کوي. الله تعالی د دوی مخکې ورستو حالاتو نه با خبر دي او غوی سره فارش نشي کولای مګر هغه چا د پر چې الله تعالی خوخه کی او هغه د الله تعالی د خوف نه یریږي د جلال نه د بزرګۍ نه یریږي. نو دلته بدی کې الله تعالی فرمای ولا يشفعون الا لمن ارتضى دوی سفارش نشي کولای مګر هغه چا د پر چې الله تعالی راضي شي. د دریم اصل متعلق الله تعالی فرمای یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. چې په کوم ورځ روح یعنی جبرئیل امین او نور فرشتي هغه به بالکل سب جوړ کړي وي ولاړ بوي هیڅ څوک به خبره نه کوي مګر چاته چې رحمان اجازه وکي هغه کولای شي او هغه هم بالکل ټیک او درست خبره کوي د واقع مطابق داسې خبره وکړي. نو په دې آیتونو کې حضرت مفتی صاحب لیکي چې په دې آیتونو کې
د عرب چې مشرکین وغیرہ دغه چې کومه د شفاعت باطل عقیده و دغه تردید دی پکې او هغه به وی چې فرشتي دا د الله تعالی اولاد او لوریان دي او د دوی په سفارش باندې دنیا او د آخرت کارونه چې کوم دین هغه جوړېدو توقع به لرله نو داغي په دې کې رد ده بهر حال په آخرت کې چې کوم سفارش کیږي او شفاعت کیږي هغه به د درې اصول مطابق هغه کیږي څه بیان به ان شاء الله بیا سبا شي الله تعالی دې موږ او تاسو ته صحیح ایمان را نصیب کړي